ظلم دا چې دا پولیس والا چې دا سچو چې کم دی دا دویمه پیره شوه تنګول کوي. د سچو نوم څه دی؟ سچو انیسه تی سچو رینو بس څوک هم چې غریبي شي نو څوک هم د چاره تپوس نی. मिलाया हुआ नंबर इस वक्त एक और कॉल पर मसरूफ है. बराए मेहरबानी इंतजार फरमाइए. The number you have dialed is on another call. Please wait. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. सर تاسو د تانا نیست چې کومه تانا ده د نیست داغي سچو سے خبرې کوي. जी بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین آئینہ دا کلتور چینل سے میں ہوں آپ لوگ کا ایک چھوٹا سا سوشل ورکر اصغر چیمہ. اس وقت میں موجود ہوں ضلع چارسدہ اور یہاں گاؤں کا نام ہے اسکیم کورونا. اسکیم کورونو میں یہاں پر آئے ہوں. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ یہ انٹرچینج پہ یہ بیچ رہے ہیں. یہ چھوٹا سا بچہ ہے اور ساتھ میں ان کے ایک بیٹی یہ ہے, ایک اور بڑی بیٹی اور ہیں. تو اس گھر میں یہ لوگ زندگی گزار رہے ہیں. اب ان کے ساتھ جو حالات پیش آئے ہیں جو ہمارے اردو ناظرین ہیں, باقی پروگرام میں پشتو میں کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ پروگرام تھوڑا پشتو میں لازمی ہے کہ کتن کو دا خوردل کې د سکیم کورونو اوسیدونکي ده د دې سره چې کوم ظلم زیاتې شوي دي هغه به دا په خپله باندې زباني هم وي. نن راته ووایه چې تاسو په ویډیو کې قرآن ناغستی و او په قرآن باندې مو لاس ایښی و د څه خبرې دپاره لکه ولې تاسو سره څه ظلم زیاتې شوي دي؟ ظلم دا چې دا پولیس والا چې دا سچو چې کم دی دا دویمه پیره شوه تنګول کوي. د سچو نوم څه دی؟ سچو انیسه تی سچو رینو نوم داسې نه راځي. فقیر جان یو فقیر جان دی یو بل دی نیسه تی تاڼې سچو دی او د نیسه تی سچو ری. هغه ته ما وویل چې وروره اوس زما خاوند معذوره دی دا شی نشي کولی وی تاسو دا تپوسونه خو زما نه کړي چې دا ته څه کوې او څه خورې ما ته یاره زما ماشوم بچی دی او دویم کې سبق وي او چې پلار اکسیډنټ وکړو هغه مارې سکول نه روغ کړه مورمورې خرڅې خبره خو ما کړې وه. نه زما په انټرویو کې دوباره خلکو ته کول دي که نه حاجي نو زما بچی مورمورې خرڅوي او 400-500 روپۍ ورځ راوړي. زه شکر دی په هغې ګزاره کومه زمونږ ټیم پاس کېږي خو زما خاوند اوس معذوره دی. زه د هغه دپاره دغه کومه چې دته انصاف میلو شي. هغه خو غریب نه کار کولی شي او وایي چې زه ما ورته 3 ورځې مخکې وی تبلیغ کې زه دا لیور مې م تلو ښځې م تله ما ته تبلیغ کې زه خو هغه غریب وی چې زه بس 100 پیرې تا سره لاړ شم خو زه په ځمکه شپې نشم کولی ځکه چې زما خپه خوږېږي زما په خپه کې راټ دی. ما ته ښځه صحیح ده بس. خورجان دا راته ووایه تا را دې خورجان د دې نه مخکې تا یو خبره وکړله چې ایسیچو صاحب زما نه تپوس وکړو چې ته څه خورې ته څه څکې. آیا زه دغې مشر ته ویم که تا د دې نه دا پوښتنه په دې ټیم کې کوله آیا دا تپوس تا چې ته د یو بل غریب نه به کړي وي چې یاره ستا په کور کې افاقه ده ته څه خورې ته څه څکې تا چې ته د هغه له د خپل طرفه 2 روپۍ به ورکړي وي ستا د دې خبرو سره سیمه ده چې ته راځې ته د دې نه دا پوښتنه کوې چې ته څه خورې. خورجان دا خبرې ته په کم لیول کولی چې ته څه خورې د دې مقصد څه پته نه لګي بس چې د دې مقصد اوس هغه هر څه حسابولو نه چرس تا خرڅول چې دې ستانه انویسټیګیشن ستانه کو لکه یا خو مطلب ملزم خو ستا خاوند کنه بوتلو خو هغه کنه ستانه د پښتنې سویم وروته هغه وی چې ما کې څه ګناه نشته د نن 15 کاله مخکې زما دماغ مریض خاوند ټیک ته په بیماری کې باغار سکول خلکو به ول ورکول دوس کا دغه اوس کا نه خو نه پیدو تاسو جمشید لګ دلته دیوال پورې دغه کاغذونه رور دی راویزان دی وشو ها ناغه کاغذونه ما پرون هم خولی ولته کې د اکسیډنټ کاغذونه 3 کالو شو هغه اکسیډنټ کړی دی خو د سکلو قسم مې نه دی خوړلی ما ته پته نه لګي سکي نه سکلو تا قسم نه خوړلی تا دا قرآن کړو چې هغه چرس نه خرڅي او سکلو تا او که نسکي دا ما ته پته نشته دا خبره تاسو کړې وه بالکل او د دې خبرې ته زه قرآن خورم بیا هم خورم د دې خاوند دپاره ځکه چې غریب معذوره دی هغه اوس دا کاتې نه کولی شي د هغه په خپه کې راټ دی اکسیډنټ یې کړی پلین کوچ کې و کلنډر هم او ډرایور هم خو بس اکسیډنټ یې وشو خپې راپتون دا ګولۍ ماته وه ټیک شوله نه هغې کې وله راډ لا ګولۍ
بل تاسو یو بل خبره پای کې کړې و یو خود تاسو نه دا پوښتنه وکړه چې تاسو خوري یو تاسو تاسو نه بلم کړو غم لګوي بل تاسو یې هم نه پته وی چې تاسو سره دا سوک راضي یا سوک ناراضي دا تاسو دی حواله کې د تاسو دا ما سره د ماما زوی تل وتاڼې ته نو هغه ته وی چې تاسو لګبار شي نو زما دې سره یو څو خبرې دي چې هغه زمانه اخوا شونو ما ته چې دا ستاره ماما زوی نه لري دا زما لیور ولاړ دی نه مې یادولو نو ما ته چې خیر دې تاسو ما سره لړ شي زما کور مالت ته ای بم ته ته وی چې دا دې سکره ماما زوی لري ځکه چې ماما لور باندې د ماما زوی شرمېږي ماما په شرمېږي رونه په شرمېږي ظاهره خبره ده زه خو یو پښتنې ما خو زه ډېره زیاته مجبوره شم د دې خاوند دپاره تاڼو تحصیلونو ته لړه شم بس څوک هم چې غریبي شي نو څوک هم د چاره تپوس نی خورجان خاوند چې د جیل ته شوی د څونه ورځې وشولې نن یې 15 مروه شو ها 15 ورځ ده دې دوران کې ته چې ته ډي ما د شپې خوب نه راځي ځکه چې هغه غریب ما سره تبلیغ ته هم نه تلو زه په ځمکه نشم سملاستې دی بس زه یم چې سره په هغه سره دونه انصاف وشي چې بس دا تاړه تحصیلونه نه راکیستونه راده ختم شي چې د پسې دې مار پولیس والا نه راځي نور زه را چا نه سم نه غواړم خورجان ته ډي پي او له پولیس SHO SP یا DSP دې مشرانو له چته تللی په دې وجه خو دې SHO ماله سزا هم راکړه که نه ولې چې ته ولې DSP له تلې او تا هلته بیان کولو چې ما سره داسې وي ما ته داسې وي تا زما شکایت وکړو نو بس په دغه وجه به د داسې کار کړي چې یاره زه دله سزا ورکړم چې د پسې زه له دروغو دا ټولې پته نه لګي کیلوري هر څونه چې پسې لیکلي خو زما خو وس نشته چې زه اوس هغه له وکیلو نیسم هغه زه راخلاص کړم ټیک شوله SHO نمبر شته سره خورجان دا راته ووایه چې دا قرآن چې تاسو راغستی او تاسو دا خبره کړې وه چې ما په دې قرآن لاس کېښود او دا SHO صاحب دې په دې قرآن باندې لاس کېږدي چې آیا د ده سره ما نیول تاسو دا خبره څه پورې کوله دا ما دې پورې وکړه چې دې اوس دونه ښه ځوان دی را دي شي په دې قرآن دې دې هم ګوتې کېدي چې زما خاوند سره یې چیټه نه ولري تولې نه ولري که دا کیلو یې ورسره په کور کې برآمد کړي صرف د دې خبرې قرآن دې وخوري ځکه چې دا بې انصافي ده دا خورجان دا راته ووایه چې دې څه وي چې دا چرس د ده سره ما کم ځای نیولی دي دی وایي چې ده سره ما دا کور کې برآمد کړي دي بس که نه دې راغلو دلته کې چې راغلو نو تاسو په کور یې چاپوالې وه که نه د کور نه بار یې ستا خاوند زما خاوند له اواز ورکړو کور ته نه دي راغلي چا باندې دروغ انظام نه لګوم بار ولاړو زما خاوند ولا بار وروتو او هغه بوتلو هغه سره تش نسوارو زوی خلک ستا خاوند ځان سره کیلو چرس هم بار وړو چې SHO صاحب دا والو زه چې ځو زه SHO صاحب ته کال خورجان یو منټ زه SHO صاحب ته کال کوم د هغه موقف خو مخلمه मिलाया हुआ नंबर इस वक्त एक और कॉल पर मसरूफ है बराए मेहरबानी इंतजार फरमाइए द नंबर यू हैव डायल्ड इज ऑन अनदर कॉल प्लीज वेट अस्सलाम वालेकुम सर वालेकुम सलाम सर تاسو د تانا نیست چې کومه تانا ده د نیست د هغې SHO صاحب خبرې کوئ जी 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 سر تاسو نامه څه ده سر پرلیدایان تاسو څوک یې جی زه جی اصغر چیمه خبرې کوم آینه د کلتور چینل والا یو سوشل ورکر یم ستاسو سره مې یو دوه خبرې کول غوښتل ستاسو نه لږ موقف اخلم وایه که نه جي وایه څه ښه دي خیر دی جی د زه دې ټیم کې ناست یم او ستاسو نه د اجازت خو هم اخلم چې کیمره آن ده ستاسو اواز چې کوم دی نو ټول خلک اوري او څه موقف پکار دی لکه د دې زنانه په حوالې سره د چا په حوالې سره ستاسو خاوند څه نوم دی د دې زرشید بی په حوالې باندې ښه جي ښه پیژنې دا تاسو نیولې دی نو ما لږ پوښتنه کول بالکل یو منټ سر یو منټ بې ادبي د معافي زه صرف یو څو پوښتنه کوم تاسو چې کله چاپواله نو کور باندې دننه چاپواله وه که بهره نه نه بهر دي بهر هم دي نیولي دي ښه بهره ښه د دې سره چرسونه نیولي دي زه سره تقریبا ما نه اوس تقریبا 980 ګرام دي 980 ګرام 980 ګرام دی ټیک شوی ښه سر دا راته ووایه چې دا تاسو د کور نه بهر دی ونیو نو دا د سره په جیب کې و بالکل یو منبع په یوه تاسو ته ورم
ګرانو کتونکو ایس ایچ او صاحب را سره په لاین باندې دی، د هغه موقف هم زه تاسو ته اورم. نو دا د تانا نیست جی سر یو منډه په یار لګو ته کټ کوه ځکه ما چې سر بیا به خلک وچي دا بیا به خلک تا هم دغه کوي او ما به هم دغه کوي خلک که نه. جی بالکل ښه وایه. دا اف آی آر کې تاسو څه لیکلي سر؟ څنګه هم څه لیکلي موږ غټ اف آی آر کړی دی که نه، خپله کوشش د څه طریقه څنګه اف آی آر هم کړی دی. سر ماله صرف د دې یو سوال جواب لګ راکړئ سر، لکه دې تاسو د کور نه بهر ونیو نو آیا دا دومره چرس د ده سره څه کوله؟ د سکیم کورونو په لار کې. جی جی بالکل د سکیم کورونو په لار کې که نه د دروازې خوا کې؟ نه سکیم کورونو لار کې مین لاره چې کوم ده که نه. ها تاسو سره دا سکیم کورونه. ها سر جی ما ستا موقف واغسته خو دلته کې دا زنانه وي چې د زمانه دا پوښتنه هم کوله چې لکه ته څه خورې څکې ته څنګه خورې څکې، تاسو ته دا پوښتنه کړې وه؟ لکه زموږ دریا معاش مطلب تاسو دا اوسنۍ خبره نه ده، د دې باندې مخکې نه الزام را روان دی. مخکې نه په دې ټایم کې خو دې معذوره دی که نه؟ معذوره خو نه دی، معمولي ګوټ دی، معمولي په خپل ګوټ نه خو ټیک ټاک ګرځېدی شي، نه ګوټ انګورې استعمالي نه بل داسې شی استعمالي. ښه جی ښه سر جی پلینکوچ ډرایور هم دی، د پلینکوچ ډرایور. او جی د پلینکوچ ډرایور دی، اکسیډنټ یې کړی دی خو لکه تاسو 980 ګرام د ده سره چرس دی. ښه سر جی تاسو 980 ګرام چرس نیولی دی، دا تقریبا کیلو ته رسي، دا خو منې که نه؟ ښه نو دا کیلو چرس د په لاره کې راغستی و سر؟ نه دا خو د خرڅوله. ښه خرڅول تاسو پې د پاسه چاپه وکړله؟ جی بالکل دې موږ په لار کې ملاقات شو او دې موږ ښه سر جی دا زنانه په قرآن لاس ږدي که نه چې ده نه خرڅوله، تاسو د دې زنانه بکولې د دې زنانه تاسو په قرآن په دې خبره دې ته لاس کېښودی شئ چې یو د چرس خرڅولو موږ ورسره کیلو چرس نیولي دي؟ دا خبرې داسې دي دا په عدالت کې ثابتوم د دې باندې که نه ښه وکړه. اوکې سر ستاسو ډېره مننه، ما صرف ستاسو موقف اخیسته، ستاسو موقف ما واخیسته. ټیک شوه؟ مهرباني. تاسو دا وینئ ما سره په دې کې د صرف تیلې دي، دا راته یو اگزامپل در کومه. دا کیلو چرس شوله 980 ګرام 20 ګرام کم کیلو دا چرس شوله چې تا په کور چاپوالې ده نو د هغې نه پس بیا مې ورته چې دې تا ګرفتار څنګه که چرس څومره و نو هغه وی چې 980 ګرام و میدا دې کوم ځای ونیو نو دا په لار کې مونږ ونیو. دا کیلو چرس دی خور ما ته پرېږده، دا کیلو چرس دی جیب کې سم واچومه. څوک چې جرم کوي که نه او څوک چې چرس خرڅوي که نه لږ د الله نه یره پکار ده. چرس ځان سره داسې څوک نوړو چې د په لاره کې روان یو هغه د په ګاګ باندې چرس خرڅوي، که څکلي مو نه دي لیدلي مو نه دي اورېدلي مو ډېر دي، که هغه سره چې په دغه ټیم کې ډېر زیات مو زه یم چې چټاکې دې ورسره وي زما د نه لیدو خبره ده خو به هر حال الله ته پته ده. اوس د ځان سره کیلو چرس ګور اتفاق خبره ده که نه، کیلو چرس د واغستل دی روان دی دې ځای نه صاحبان نالو دی اوچت که. به هر حال خور ته بیا هم وایي چې په قرآن نه ته لاس دم او په قرآن نه ته لاس کېږده. هر څه چې دي وي صرف یو خبره کومه، زه هغه پولیسوالو وروڼو ته کوم چې زموږ مشران دي د دې ملک دپاره خپله د جان مال نذرانه پیش کوي، لږ په ایماندارۍ باندې خپله ډیوټي کوئ. څنګه چې خورو چې مخکې وو خو په دې ټیم کې نو والله علم څنګه چې د خور خبره ده چې په ما باندې ډي اس پي صاحب ته لاړله په ما باندې شکایت وکړه شو هغه کم تاو پیتاو هغه والله خو تاسو ته وپتې دې ته وپتې بقولې د دې خوره زما چې کوم کار دی زما دواړو طرفه موقف اخیستلي پوینټونه دې تاسو اوچت کړئ، زما چې کوم فرض هغه ما ادا کړ، باقي زما د چاسدي ډي پي او صاحب ته خواست دی چې کوم افسران دي هغوی باندې لږ نظرثاني وکړي. باقي ستاسو ستاسو همدرد آینه د کلتور نه ستاسو نه ایجاد غواړي. ښاد او آباد اوسئ، د الله په امان.